په قبر یې د پاسه کپړه غوړولې وي، په هغې به د قرآن کریم آیاتونه لیکل شوي وي، سورتونه به پرې لیکل شوي وي. نو راځي به سپي به هم د هغې د پاسه سملي. په دغه مقبره کې به څاروي سرن کوي د خوشانو او د میتیازو دارې به ورته هم کیږي. نو تاسو ته چا ویلي چې په دې کې ثواب دی؟ او تاسو ته چا ویلي چې په دې سره مړي ته پیدا رسي؟ او تاسو د کوم عالم قبر کتلی چې په هغې د پاسه د قرآن آیاتونه لیکلي دي او په هغې د پاسه داسې کپړې غوړولې دي چې په هغې د قرآن آیاتونه لیکل شوي؟ دا خو پخپله د خپل قرآن بې ادبي ده، دا خو پخپله د خپل د الله د کتاب څه ده؟ بې ادبي ده. نه خو موږ د خپلو مقبرو په خپله حفاظت کوو او نه زموږ حکومتونه داسې دي چې هغه د مقبرو څه وکړي؟ حفاظت وکړي. قبر نه به چاپېره د قرآن آیاتونه تاو کړي. نو په دې مقبره کې خو موږ څاروي هم سره وو چې هغه میتیازې هم کوي، هغه خوشان هم کوي. او په دې مقبره کې سپي هم ګرځي چې هغوی هر لوړ ځي ته خپه اوچتوي او میتیازې کوي. نو ستا د لاسه د قرآن په دې آیاتونو چې نعوذ بالله میتیازې وشو، نو دا تا ثواب وګټه که دا تا عذاب وګټه؟ صحیح شوله که نه؟ او بیا د اوچت قبر جوړ کړی، پوخ قبر دی جوړ کړی، دا د مور او پلار سره نیکي ده چې قبر یې پوخ کې اوچت کې. دا د رور سره نیکي نه ده، دا نیکي ده، دا نیکي نه ده، دا هېڅ کله نیکي نه ده. د مور پلار سره د پلار سره دا نیکي مه کوه چې قبر یې پوخ کې. د پلار سره دا نیکي وکړه چې د هغه د وفات نه پس د هغه د دوستانو سره ښه تعلق وساته، د هغه په نقش قدم وچلېږه. هغه چې کوم نصیحتونه درته کړي د دین او د دنیا په باره کې، په هغه نصیحتونو باندې عمل وکړه. د پلار د وفات نه پس خو د پلار نه هټ کر روانې. صحیح شوله که نه؟ او لګی د غیرت او د پښتو د وجې او د تره تربور د وجې چې هغه قبر پخ کړی، تم لګی قبر پخې او د چاپېره ته د قرآن آیاتونه څه دي؟ هغه دې تاو کړي دي. او بیا لوړ اوچت اوچت قبرونه یې دي جوړ کړي. د الله پیغمبر د دې نه منع کړی ده. په دې کې ګناه ده. باقاعده یو صحابي لیږلی دی چې لاړ شه د اوچت قبرونه هوار کړه، د یو لیش نه به اوچت قبر نه جوړی. صحیح شوله که نه؟ نو د اوچت قبر غټ نقصانات دي. یو خو پکې ګناه ده، حدیثو مبارکو کې د دې نه منع راغلی ده. بل اوچت قبر نه دی. زموږ په مقبرو کې د دې نه شاته چې کوم دی پوډري او چرسونه او پوډر هم څکي. صحیح شوله که نه؟ د دې د شاته چې کوم دی سړی د اودسماتي دپاره هم پټېږي. د دې د شاته چې کوم دی د لارې په غاړه ډاکمار او راهزن چې کوم دی هغه هم پټېږي چې نږدې په یو مسلمان باندې راودانګي او جیب تی ووایي او ګاډی تی والي. صحیح شوله که نه؟ نو دا د شریعت خلاف دی. و د خدای بندیانو قسم دی که دا د پلار سره نیکي، دا د مور سره نیکي نه ده، دا د رور سره نیکي نه ده چې هغه مړ شو ته ضد کې قبر یې پخې. قرآن تلاوت ورپسې وکړه، صدقه جاریه ورپسې وکړه، دقه پیسې راواله. دا ته چې په قیمتي ماربل راوړې او د دې قبر نه راتاوې، دقه پیسې راواخله او دا چې کوم دی مدرسه کې ورکړه، دا مسجد کې ورکړه، په دې یو فلاحي کار وکړه او ثواب یې په هغه پسې وبخه. دا د هغه دپاره څه ده جي؟ دا صدقه جاریه ده. نو دا خو موږ پخپله د الله د کتاب توهین کوو. د قرآن آیاتونه چې کوم دي دا هم د قبر نه چاپېره تاو کړي، د ماربلو په تختو باندې هم لیکلي. او یا پې د قرآن د آیاتونو کپړه هم د پاسه غوړولي وي، نو سپي به هم راځي د پاسه به پې سملي، ځناور به هم پې ګرځي او یا به د دغه آیاتونو توهین کېږي. نو موږ بیا ولې د کفارو خلاف چغې وخو چې زموږ د قرآن توهین مه کوئ؟ دا خو موږ مسلمان په خپله کوو، ځکه خو زموږ دا حل دی. نو مهرباني وکړئ د داسې قسمه رواجونو او د داسې قسمه خبرو نه ځان راوباسئ چې کوم د الله پیغمبر منع کړی ده. او تاسو پې ګناهګارېږئ، نه پې مړي ته پیدا میلاویږي او نه پې تا ته میلاویږي، صرف شوشا به پې وشي. مقبرې ته به خلک د دعا دپاره تله، قبرونو ته به چېرته دعا وکړه. اوس چې لاړ شي د قبرونو په تماشه نه مړېږي، لکه د ډېر ښه ماربل لګولي، د ډېر ښه رنګ روغن کړی، لکه د ډېر قیمتي قبر جوړ کړی. ټولې دا خبرې شولې او شوشا شوله. نو د الله خاطر وکئ، په مړو شوشا مه کوئ او مهرباني وکئ د هغې په ځای باندې دوی پسې صدقه خیرات وکئ، نوافل او اذکار ورپسې وکئ او دا رواجونه څه کوئ؟ دا ختم کړئ. ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورسوئ. وصلی الله علی النبي.